السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تل دې مو شپ سي پیر صاحب خیر صحت دې ښه دی؟ صحت دې څنګه دی؟ الله کرم دې تاسو ښه یې؟ تاسو دعاګانې وکړه. ګوره پیر صاحب خبره هم لږ ښه طرف ته تللې وه، نو دومره بېګا ما نه دغه سړي دا کلیپ واورېدو چې دا کومې خبرې کړې دي ما نظر انداز کړو. نن چې جمعې ته تلم تاسو هم شیر کړی او جزاک الله هم پې لیکلی وو، نو دومره سخته غوسه راسره راغله پیر صاحب بیا به مونږ نه مجبوره کېږو. ګوره چې مونږ درته جی جی وایي زه درته قسم په دې باندې خورم چې زه باندې قسم په خدای که زه د دې دم نه خبره په دې کې درنه شي. جی جی نو تاسو شیر کړی جزاک پیر صاحب ووایم ما ته خو دا نه و پته که نه چې تاسو ته خبره نه تاسو ورته جزاک الله وویل او شعر هم کو نو بیا زما ذهن دا نه اخیستله. ما ولیدو د بیا پکې صفت کړی دی. ګوره چې ستا څوک صفتو کې زما څوک صفتو کې نو څه جزاک الله ګانې وي. پیر صاحب خبر چې ده پکې څه ویلي دي مداریانې ویلي دي دا خو ما وروستو چې تا پې دروغ کړو ما وکتل زه بیا خفه شوم. نو ګوره اصلي خبره مې ته کوله هسې پیر صاحب ګوره که مونږ ورته جزاک الله ووایو خیر دی مونږ کشران یو تاسو خو مشران یو تاسو کم از کم دغه شی مه شیر کوئ مه لیکئ. ګوره پیر صاحب چې کلاو کې په اول سر کې سرنامه کې د رمضانیانو لفظ راغسته چا سیم ټک ورکې کلاوې کې دا پکې نو ګوره پیر صاحب یو دومره ښه فضا جوړه شوې ده 2-3 میاشتو کې که نه او ما ته څوک بیګا خو نه که نه دا خو نن د ماسپښین ټیم ما قسم په خدای ما بیګا هغه واورېدو ما نظر انداز کړو مې پرېږده بیا چې مې نن تاسو شیر کړی جزاک الله مې ورته لیکلي وو نو بیا خو ما ویل چې خپله څیز اورېدلی دی شیر کړی بس بیا مجبورا سره لم کمنټ کې مې لیکلو. جی جی نو چې شیر کړی وو تاسو خو بیا خو دومره زموږ هم دماغ کار ونه کړو که نه بس دا عمر خو به زمونږ هم ماسخو کار ونه کړو که نه پیر صاحب نه پیر صاحب سبا درشو 11 بجې دا خیر دی ګډ خو ورنه وکړو پیر صاحب که نه زه ټیک شه پیر صاحب سبا به درشو 11 بجې خو په بدنیتۍ به نه درځو نه به د عبارت قصه کوو خیر دی دغه د خیر په بدنیتۍ نه درځو در به شو هسې به ګپ شپ ولګو هغه ماهیت مسلې له به لیکل هم وکړو پیر صاحب خپلو کې بیا وروسته میاشتې مو فسټ ټایم به پکې دی او مجلس به هم په خپلو کې وکړو هلته هغه ستا ملګرو پیر صاحب پوسټونه لګولي دي هلته سبا 11 بجې شوې دا شو هغه نورتاج لګولی بل لګولی صحیح شو ټیک شو